السلام علیکم ملګرو د عمران خان بچی پاکستان ته پراتلو باندې د مسلم لیگ نون حکومت او د پیپل پارټي یعنی د سند او د پنجاب حکومت حالات خراب شوي دي د حواله سره مختلف صحافیانو مختلف ماهرینو ډیر زبردست بیان جاری کړی. سم ماهرین دا هم وایي چې د عمران خان بچی کچره پاکستان تراغل نو د مسلم لیگ نون حکومت او د پیپل پارټي حکومت د غي لبرم نشي کته گرفتاری غوډر الوی خبر ده چې د غي هوام نشي ټچ کوله. دا ولې په دې باندې ډیټیل سره خبره کو خو دې نه مخکې صحافي متی الله جان یو ډیر زبردست خبره کړې ده. صحافي متی الله جان ویل دي چې د عمران خان زوی زامن پاکستان ترازی خلګي داسې چې دا قاسم نه بلکې محمد بن قاسم پاکستان تر روان دي ځکه محمد بن قاسم یو ډیر روبناک یو ډیر دبدبي ولا انسان تیر شوی دی. نو لګي داسې چې دا رکا عمران خان زوی قاسم نه بلکې محمد بن قاسم پاکستان تر روان دي ځکه د مسلم لیگ نون حکومت او د پیپل پارټي حکومت دومره غبراو شوی دی. دین علاوه ډیر ماهرین ویلي دي چې د عمران خان بچی پاکستان ته راغل نو د عمران خان بچو هوا ته هم نشي کتلې د عمران خان بچی ټچ کول هم نشي چون کې پنجاب حکومت دا خبره کول رانا سن الله هم ویلو چې چېرې د عمران خان بچی پاکستان ته راغل نو دای به مونږ گرفتارو او دای به بیا د یو کې ایمبیسی پترو باندې دای ریلیز کیږي مطلب دای گرفتاری به وای کیږي دمکیان مختلف ورکړي وي. نو ماهرین وایي چې پاکستان ته کچې راغل نو دای دغه هوا هم نشي ټچ کول دغه دای هغه نشي گرفتارولې گرفتاری خو ډېر لوی خبره ده وای دای ټچ کول هم نشي ځکه چې راځي نو دا ای بدن سره انټرنیشنل میډیا راولي ای بدن سره هیومن رائټس ډپارټمنټ ولا راولي هر څه به لایو چلی جی او رهایش په د امریکا په ایمبیسی کې ویزه کوي براتلو نه مخ کې امریکای لزی او کدل ته پاکستان تراشنو په پاکستان کې باغی د امریکا په ایمبیسی کې اوسېږي نو د امریکا ایمبیسی کې د مسلم لیگ نون حکومت دغه گرفتاری نشي کوله دغه گرفتاری ډیره غټه خبره ده دای به الته دای دغه گرفتاری سره کې چې لاس دای بوله سکیورټي ورکړي. مسلم لیگ نون حکومت او پیپل پارټي حکومت چې کوم دی وایي د عمران خان بچوره سکیورټي ورکړي دا ډېر ماهرین دی حواله سره دا خبره کړې ده. بل مسلم لیگ نون د پی ټی آی فیور کې بیان جاری کړی دی چې د پی ټی آی په فیور کې کم مسلم لیگ نون نه د پی ټی آی په فیور کې چې کم صحافیانو کم یوټیوبرز به ویډیوز جوړول نو تقریبا 27 یوټیوب چینل چې کم دی په پاکستان کې بین کړی دی مسلم لیگ نون حکومت د دغه خلکو आवाज بندولو د پاره. بل خاورګومن چې کم دی هغه ویل دي چې یو ملک د خپل چینی مکمل سروې نشي کولی چې د موږ په ملک څومره چینی لګي نو دغه ملک په نور معاملات څخه فیصله سره وکړي دغه ملک په نور څه معاملاتو حواله سره صحیح فیصله وکړي. چینی اصل کې د پاکستان حکومت بهر ملکونو ته لېږلې و چې اوس په پاکستان کې خپل د چینی شارټیج راغلی دی نو دای به سماغه چینی چې کوم دای بهر ملکونو کې خرڅ کړي نو دای به اوس هغه چینی واپس پاکستانیان اخلي بل چینی به دای واپس اخلي لکه مطلب پاکستان کې د چینی شارټیج راغلی دی. نو د خاورګومن ویل چې یو ملک د خپل چینی حواله سره صحیح فیصله نشي کولای صحیح سروې نشي کولای نو په نور معاملاتو باندې څه فیصله وکړي. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. والسلام.